نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زما محترمو، الله رب العزت په ټولو صفتونو کې د ټولو نه اوچت صفت دا د الله پاک د رحم صفت. حدیث کې راځي الله فرمایي چې ان رحمتي سبقت غضبي، زما رحمت زما په قهر باندې په غصه باندې حاوي دی. زما محترمو، ډېر داسې په تاریخ کې واقعات د ګناهګارو د ظالمانو شته چې الله پاک هغې معاف کړي دي او بخښلي دي. ظاهري نظر باندې ورته خلک هر څنګه ګوري، خو د الله پاک رحم سمندر مخې ته د انسان ګناه اسم نه ده. په کتابونو کې د کفل واقع راځي، د حدیث په کتابونو کې چې دا یو ځوان و، ډېر حسن جمال والا، مال والا، هر شپه د په غفلت کې، په ګناه کې، په زنا کې به وه. یو شپه د یو زنانه راوسته او تقریبا 80 درهمه یا 80 د هغه وخت چې 100 روپۍ وې په هغې باندې ورسره چې کله تنهایي اختیار کا، نو هغه زنانه ورته وایي چې زه پیشاوره زنانه نیم، زما دا پیشه نه ده، زه خپلې مجبورۍ دلته راوستې. نو قفل پړه کې هم رحم راغو، پښیمانه شو چې دا زنانه دومره باحیا ده. نو د هغې په سر باندې لاس کېښود چې ته زما خورې او دا پیسې ستا نصیب شه، او الله دې وکړي چې ستا په وجه باندې الله ماته هم د توبې توفیق راکړي. د توبه وکړه، الله ته به یې 2 اوښکې توی کړي. اوس د الله شان دی، دا زنانه لاړه او په دقه شپه باندې دله مرګ راغو، اچانک ډې فیل شو، هر څه مسله ورته وشوه، دی مړ شو په دغه شپه باندې. اوس خلکو ته هم پته ده چې د ژوند څنګه دی، څوک به جنازه هم نه کوي. نو الله رب العزت په خپل دست قدرت باندې د نور په کرخو باندې، د نور په سی باندې، په کرخو باندې د په دروازه باندې ولیکل ان الله قد غفر للکفل، یقینا الله د کفل مغفرت کړی دی، د دې کس جنازه وکړي. او زما محترمو، ظاهري دغه څه دی، او اصل الله پاک چې کله انسان چاته الله کم انسان ته رحم متوجه کی، نو الله پاک بیا هغه سره څنګه معامله کوي. نو دې د وجې چاته حقارت او سپک نه دي کتل پکار، پته لګي نه الله پاک څوک معاف کوي او څوک نسی.